अस्सलाम वालेकुम। द इंग्लिश द प्रिपरेशन दा जमुंगा शपाड़सम क्लास दे पदी के बमुंगा द सेंटेंस नूर सलूर किस्मा डिस्कस को पाए बानी बजान पोया को कंसेप्ट ब क्लियर को चे सिंपल सेंटेंस सतवाई कंपाउंड सेंटेंस सतवाई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सतवाई कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सतवाई पदी बांदी कम किस्मा एमसीक्यूज प ईटा टेस्ट के रातली शे वागा बमुंगा हल को संगा دا ټول ډیټیل به په دې ویډیو کې وایو نو ویډیو په توجه سره او تر اخره پورې وګوره که ته غواړې چې په دې نننۍ ویډیو باندې ته 100% پوه شې او کنسپټ دې پې مکمل کلیر شي نو د دې لپاره ضروري دا ده چې ته دوه ټاپکونه باندې د مخکې نه پوهیږي هغه ټاپکونه کم دي کنجنکشنز او کلازز که پای باندې ته د مخکې نه پوهیږي 100% پای باندې د کنسپټ کلیر دی نو دا ویډیو ستا لپاره به ډیره زیاته اسانه وي او ښه په اسانه باندې به پې پوه شي او که په دغه ټاپکونو ته نه پوهیږي نو اول په هغې باندې ځان پوه که بیا دې ویډیو ته راشه په یوټیوب باندې سرچ کا آل کنجنکشنز بای خاتم علي ریسرچز نو دغه ویډیو به ته راشي اول دغه وګوره چې هغه وګوري بیا ورپسې بیا په یوټیوب سرچ کا آل کلازز بای خاتم علي ریسرچز دغه ویډیو ګوره چې دغه دواړه ویډیوګانې وګوري بیا دی ویډیو ته راشه په لږ ساعت کې به په دې باندې کنسپټ کلیر شي او ستانه به یو قسمه ام سی کیوز هم بیا غلطیږي نه انشاءالله اول په دې باندې ځان پوه کا چې سمپل سنټنس څه ته وایي سمپل یا ساده جمله څه ته وایي نو د دې لپاره 3 پوینټس یاد ساتل ضروري نمبر 1 اونلی ون انډیپندنٹ کلاس په دې کې صرف یو انډیپندنٹ کلاس وي پوینټ نمبر 2 شوز کمپلیټ مینینګ او په هغه انډیپندنٹ کلاس کې یا په دې سمپل سنټنس کې به پورا معنا پورا تھاٹ پورا آئیډیا پورا سوچ به پکې پروت دي نمبر 3 پوینټ دی نو ډیپندنٹ کلاس په سمپل سنټنس کې به ډیپندنٹ کلاس نه وي صرف اور صرف انډیپندنٹ کلاس به پکې یو او په هغې کې به مکمل معنا مکمل وضاحت مکمل آئیډیا به پکې پرته وي نو داسې قسمه سنټنس ته داسې قسمه جملې ته سمپل سنټنس وي لکه ته دې اگزامپل ته دې مثال ته وګوره ستا پړه باندې به ښه ولګي یو پاسډ ایټا ټیسټ دا یو جمله ده تا ایټا ټیسټ پاس کو یو پاسډ ایټا ټیسټ نو دا یو سمپل سنټنس دی ځکه چې په دې کې صرف یو انډیپندنٹ کلاس دی پای کې پورا معنا پورا وضاحت پکې موجود دی او ډیپندنٹ کلاس پکې نشته نو په دې وجه دې قسمه سنټنس ته دې قسمه جملې ته سمپل سنټنس وایي ورپسې دا 9 جملې دي دا ټولې ما د ټیکسټ بک نه راغستې دا ټولې سمپل سنټنسز دي په دې باندې ام سی کیوز راتلی شي نو دا جملې یاد ساته نمبر 1 دی شي ریډ ګوره دا ریډ ویلی شي هغې پړهایي وکړله پاسټ ټینس دی شي ریډ دا یو سمپل سنټنس دی شي کمپلیټډ هر لیټریچر ریویو هغې خپله هغه کم لیټریچر ریویو وه هغه یې مکمله کړله دا هم یو سمپل سنټنس دی درېیمه جمله ده هی ارګنایزډ هز سورسز بای تھیم دا هم یو ساده یو سمپل سنټنس دی نمبر 4 they studied traffic rules for many hours دا هم یو سمپل سنټنس دی ورپسې جمله ده سارا liked the book دا هم یو سمپل سنټنس دی ورپسې they were late my mother and I waited for my father دا هم یو سمپل سنټنس دی she did not want to go to school دا هم یو سمپل سنټنس دی نو دا 9 جملې دي دا ټولې ما د کتاب نه راغستې دي دا یاد ساته دا ټول د سمپل سنټنسز مثالونه دي ځکه چې دا ټولې داسې جملې دي چې دا د یو انډیپندنٹ کلاس نه جوړې دي په دې کې پوره سوچ پوره آئیډیا پکې پرته ده پوره وضاحت پکې موجود دی پوره معنا پکې موجوده ده د دې نه علاوه په دې کې ډیپندنٹ کلاس نشته دی د سمپل سنټنس هغه 3 پوینټس په دې باندې فټ راځي بل قسم دی کمپاؤنڈ سنټنسز کمپاؤنڈ سنټنس څه ته وایي د دې لپاره هم 3 پوینټس یاد ساته نمبر 1 2 or more independent clauses کمپاؤنڈ سنټنس داسې یو جملې چې په هغې کې 2 یا د 2 نه سوا انډیپندنٹ کلازز موجود دي پوینټ نمبر 2 joined by coordinating conjunctions په دغه 2 یا د 2 نه سوا انډیپندنٹ کلاسز د څه په ذریعه به رایوځای شوي جاین شوي کنیکټ شوي د کوارډینیټینګ کنجنکشنز په ذریعه
او دریم پوائنٹ نو ډیپینډنٹ کلاس. په کمپاؤنڈ سنټنس کې به ډیپینډنٹ کلاس نه وي، صرف اور صرف انډیپینډنٹ کلازز به پکې وي، دوا یا د دوو نه سیوا، او هغه کلازز به د کم کنجنکشن په ذریعه کنیکټ شوي، جاین شوي، رايوځای شوي د کوارډینیټینګ کنجنکشنز په ذریعه. په دې وجه ما ته په سٹارټ کې وی چې اول ته په کنجنکشنز او په کلازز باندې ځان پوهه کا. په آی باندې زما ویډیوګانې موجود دي په یوټیوب، امید لرم چې ان شاء الله هغه به تا کتلی او پای باندې به کنسپټ 100% کلیئري او 100% به پوهیږي. نو ګوره دلته ته بیا سرسری وضاحت کوم کوارډینیټینګ کنجنکشنز کم دي چې کم فین بوایز والا هغه کنجنکشنز، یعنی اف نه فور، ا نه اینڈ، ان نه ناٹ، بی نه بٹ، او نه آر، وای نه یټ او اس نه سو. دا چې کوم اوه کنجنکشنز دي دي ته کوارډینیټینګ کنجنکشنز وای. نو کمپاؤنڈ جملو کې یا کمپاؤنڈ سنټنسز کې به دوا یا د دوه نه سیوا انډیپینډنٹ کلازز دي، او هغه کلازز به د دې الفاظو په ذریعه، دې کنجنکشنز په ذریعه یو بل سره ملاو شوي، فار، اینډ، ناٹ، بٹ، آر، یټ او سو. په خبر باندې پوهیږي. د دې نه علاوه انډیپینډنٹ کلازز نور د څه په ذریعه جاین کیږي، کنیکټ کیږي د دې کوارډینیټینګ کنجنکشنز نه علاوه په کاما باندې، په سیمی کالن باندې او په ډیش باندې. اوس د دې ټولو کنسپټ باندې به ته پوره پوه شي د ایگزامپلز په ذریعه. فار ایگزامپل ته دې جملې ته ګوره، آی لایک ټی اینڈ هی لایکس کافی. وی زما چای خوښوي او دغه کافي خوښوي. په خبره باندې پوهیږي. اوس دا یو کمپاؤنڈ سنټنس دی ځکه په دې کې دوه انډیپینډنٹ کلازز دي. آی لایک ټی زما چې خوښوي دا ځان لا یو انډیپینډنٹ کلاز دی. هی لایکس کافي د هغه کافي خوښوي. په خبره باندې پوهیږي. اوس دا دواړه دا بل انډیپینډنٹ کلاس شو. اوس دا آی لایک ټی او هی لایکس کافي دا دوه انډیپینډنٹ کلازز د کم لفظ په ذریعه جاین شوي دي، رايوځای شوي دي، د اینډ. او اوس مونږ مخکې وي چې اینډ یو کوارډینیټینګ کنجنکشن دی. نو ګوره په تعریف باندې دا پوره چې کوم دی فټ کیږي چې دې کې دوه انډیپینډنٹ کلازز دي، هغه دواړه انډیپینډنٹ کلازز د یو کوارډینیټینګ کنجنکشن اینډ په ذریعه جاین شوي دي، رايوځای شوي دي، او د دې نه علاوه په دې کې ډیپینډنٹ کلازو نشته دی. نو په دې وجه باندې دا کم سنټنس دی؟ دا یو کمپاؤنډ سنټنس دی. د انګلیش د کتابونو په ایکسرسایزو کې چې څومره هم کمپاؤنډ سنټنسز راغلي دي هغه ټولې ما تا دپاره راغونډې کړي دي. زه یې درته یو ځل ریډ کومه، په دې باندې ته ځان پوه هم کا او دا ټولې یادې ساته ځکه په دې باندې په ایټا ټیسټ کې ایم سی کیوز راتلی شي. شي کمپلیټډ هر لیټریچر ریویو دا یو انډیپینډنٹ کلاس شو. اینڈ شي کریټډ هر ریفرنس لیست او دا شي کریټډ هر ریفرنس لیست دا بل انډیپینډنٹ کلاس شو. او په منځ کې څه راغی؟ اینډ راغی. د اینډ یعنی د کوارډینیټینګ کنجنکشن په ذریعه جاین شولې دا دوه انډیپینډنٹ کلازز. نو دا یو کمپاؤنډ سنټنس دی. دغه شان هی آرګنایزډ هیز سورسز بای تھیم، سیمی کالن دی بیا، دین هی اپډیټډ هیز ریفرنس لیست. اوس دلته دوه انډیپینډنٹ کلازز رالل خو د څه په ذریعه یو بل سره جاین شول؟ د سیمی کالن په ذریعه. دا نښه چې کوم ده دا د سیمی کالن دا یو پنکچویشن دی، یاد یې ساته. ورپسې جمله ده they studied traffic rules for many hours, comma but they realized there was still much to learn. دا بل یو کمپاؤنڈ سنټنس شو، دا یاد ساته. بل مثال دی he bought me a dress but I did not like its color. He bought me a dress but I did not like its color. نو په دې کې د he bought me a dress یو انډیپینډنٹ کلاس شو او I did not like its color دا بل انډیپینډنٹ کلاس شو. او د but یعنی د کوارډینیټینګ کنجنکشن په ذریعه دا دوه کلاسز یو بل سره ملاو شولي. ورپسې د سلیم has returned home so we did not meet him دا بل مثال شو. he can lift it with one hand بیا dash I have seen him doing it. دوه انډیپینډنٹ کلازز دی په دې جمله کې او د ډیش په ذریعه یو بل سره ملاو شولي. نو په دې وجه دا هم یو کمپاؤنډ سنټنس دی. چې دا جملې درته یادي او د دې دا کنسپټس درته یادي، ان شاء الله په ایټا ټیسټ کې بستانه د کمپاؤنډ سنټنسز په باره کې یو قسمه ایم سی کیوز هم نه غلطیږي ان شاء الله.
اوس سماته په کمنټ کې خامخا وایا چې دا جمله کم قسمه جمله ده. My mother and I waited for my father. آیا دا جمله سمپل سنټنس ده که کمپاوند سنټنس ده؟ خپل کنسپټ په اپلای کا او په کمنټ کې ماته خامخا وایا. ورپسې ځان پوهه کوو په کمپلیکس سنټنس باندې. د کمپلیکس سنټنس لپاره 15 پوینټس یاد ساته. نمبر 1 one independent and at least one dependent clause. یعنی په کمپلیکس سنټنس کې به یو انډیپندنٹ کلاز وي، یو کم از کم یو یا د یو نه سیوا به پکې ډیپندنٹ کلاز وي. ساده مطلب دا چې یو به پکې انډیپندنٹ کلاز وي او ورسره یو یا د یو نه سیوا ډیپندنٹ کلازز به وي. ټیک شو. دویم پوینټ joined by subordinating conjunction. او دغه کلازز به په subordinating conjunction باندې جوین شوي، رايوځي شوي. اوس subordinating conjunctions کم دي نو د دریم نمبر پوینټ ته وګوره. when, until, because, while, if, although, after, as, before, whenever, since, whereas وغیرہ وغیرہ. دا ټول د subordinating conjunctions قسمونه. دا ټول به یاد ساتي، دا زده کا. ٹھیک ده. نو د دې کنجنکشنز په ذریعہ به هغه کلازز یو بر سره جوین شوي. بیا څلورم پوینټ ته ګوره joined by a relative pronoun لکه that, who, which. یعنی د subordinating conjunction نه علاوه څنورم داسې الفاظ شته چې هغې ته موږ relative pronouns وایو. د هغې په ذریعه هم دا کلازز به یو بل سره رایوځای شوي لکه that, who, which. په خبر باندې پوهېږي. او آخري پوینټ دی joined by comma. یا دغه کلازز به د کاما په ذریعه یو بل سره جوین شوي. په خبر باندې پوهېږي چې د هغې په وجه باندې به یو کمپلیکس سنټنس جوړ شوي. د ایگزامپلز نه به درته نور هم وضاحت وشي. لکه ته د ایگزامپل ته وګوره she smiled because she passed ETA test. هغه وي مسکی شوله ځکه هغې ETA test پاس کړ. چې خپل ریزلټ یې وکتو او ټیسټ یې پاس و نو مسکی شوله، خوشحاله شوله. نو دلته کې دوه کلازز دي. she smiled دا یو انډیپندنٹ کلاز دی او because she passed ETA test دا یو ډیپندنٹ کلاز دی. خبر باندې پوهېږي. او دلته کې چې کوم دا because راغلی دی دا subordinating conjunction دی او د دې په ذریعه دا کلازز یو بل سره میلاو شوي دي، کنیکټ شوي دي. په خبر باندې پوه شوي. نو دا یو کمپلیکس سنټنس دی. بله خبر ده د الکان خفه کېږي مه، دي دا جمله د ځان دپاره داسې کې he smiled because he passed ETA test. هغه مسکی شو ځکه چې هغه ETA test پاس کړ. ټیک ده. تاسو دا جمله ځان دپاره داسې کې. بل اگزامپل دی when the cake is brown take it out the oven. چې کله دا کیک خړ شي، رنګ یې خړ شي، نو دې د دې اوون نه د دې انګیټې نه یا هر څه څیز د کم کې چې دا هر څه کیکونه وغیره هغه ګرمۍ که نه نو وي هغه بیا لرې که. when the cake is brown دا یو کلاس دی، دا ډیپندنٹ کلاس دی. take it out the oven هغه د اوون نه بیا لرې که رابارې که. نو take it out the oven دا یو انډیپندنٹ کلاس دی. په خبره باندې پوهېږي. دوه قسمه کلازز په دې کې رالل. when the cake is brown دا ډیپندنٹ کلاس دی. take it out the oven دا یو انډیپندنٹ کلاس دی. نو که ته خیال وکړي دا دواړه کلازز د کاما په ذریعه رایوځای شوي دي. براون پسې کاما راغلی ده. په خبر باندې پوهېږي. نو یو کلاس بل کلاس سره یعنی ډیپندنٹ کلاس انډیپندنٹ کلاس سره د څه په ذریعه جوین شوی دی، کنیکټ شوی دی؟ د کاما په ذریعه. او یو کمپلیکس سنټنس جوړ شوی دی. اوس یو امپورټنټ کوېسچن دا دی چې په دې کمپلیکس سنټنسز کې دوه قسمه کلازز دي، ډیپندنٹ او انډیپندنٹ. نو آیا ډیپندنٹ کلاس به مخکې راځي په دې جمله کې که نه انډیپندنٹ کلاس به مخکې راځي؟ نو په دې دوه پوینټ کې د دې جواب راکړی شوی دی، د دې هغه وضاحت شوی دی. you can construct a complex sentence by including the dependent clause first followed by the independent clause. لومبني پوینټ کې وي چې ته یو کمپلیکس سنټنس لیکي جوړې نو اول چې کوم دی ډیپندنٹ کلاس راوله او ورپسې بیا انډیپندنٹ کلاس راوله. او په دې بل پوینټ کې وي you can also write the independent clause first followed by the dependent clause. یا داسې کار وکړه انډیپندنٹ کلاس مخکې راوله او ورپسې ډیپندنٹ کلاس راوله. دې مطلب دا دی دې کې څه
خاص خبر نشته دی چې یو کلاس به خامخا مخکې راولي. ډیپینډنټ کلاس هم مخکې راوستی شي او انډیپینډنټ کلاس هم مخکې راوستی شي. خو اوس دې کې ضروري خبر دا ده note that a comma should be used at the end of the dependent clause if you are writing the dependent clause first. خو که چېرې ته ډیپینډنټ کلاس مخکې راولي نو هغې پسې به کاما خامخا لګې. هغه به ستا هغه کمپلیکس سنټینسو ټیک کېږي. په خبره باندې پوهېږي چې کله ډیپینډنټ کلاس دې لومبني راوستو او ورپسې د انډیپینډنټ کلاس راوستو نو د دې دواړو منځ کې کاما به خامخا لګي. However, if you are including the independent clause first, a comma should not be used. خو که چېرې تا لومبنی کلاس انډیپینډنټ کلاس ولیکو او ورپسې دې ډیپینډنټ کلاس راوستو نو دغې کې بیا کاما نه استعمالې. ٹھیک شو؟ دا به یاد ساتي که ډیپینډنټ کلاس فرسټ وي کاما به لګې او که انډیپینډنټ کلاس فرسټ وي نو بیا به کاما نه لګې. دا ډېر زیات امپورټنټ پوینټ دی د ایم سی کیوز دپاره، یاد یې ساته. لوګور ته examples ته وګوره. when I told him that I was resigning from the job, comma he was shocked. کله دلته وګوري when I told him that I was resigning from the job دا یو dependent clause دی. خبر باندې پوهیږي. او he was shocked دا یو independent clause دی. نو دلته دی اگزامپل کې ډیپینډنټ کلاز فرست راغلی دی او ورپسې انډیپینډنټ کلاز راغلی دی. نو دلته د دواړو منځ کې کاما راغلی ده. پوه شوې په اگزامپل باندې، په کنسپټ باندې. اوس د دې دویم اگزامپل ته وګوره. he realized that the bus was late. هغه ته احساس وشو چې بس لیټ دی while he was waiting at the bus station. چې کله هغه په بس سټیشن باندې انتظار کو. نو دلته دوه کلازز دي. he realized that the bus was late دا یو independent clause دی او while he was waiting at the bus station دا یو dependent clause دی. نو که ته د اگزامپل ته وګورې لومبني independent clause راغلی دی او ورپسې dependent clause راغلی دی نو دلته کې کاما نه ده لګېدلې. خیال دې دې اگزامپل ته. نو دا څیزونه به ورسره یاد ساتي. دا ډېر زیات امپورټنټ دي، ضروري دي. ورپسې څلورم قسم دی کمپاؤنډ کمپلیکس سنټینسو. کمپاؤنډ کمپلیکس سنټینس ته وایي لومبني دوه پوینټ دي پکې، دا پکې یاد ساتي. او لومبني پوینټ دی ایټ لیسټ ټو انډیپینډنټ کلازز. د کمپاؤنډ کمپلیکس سنټینس دپاره شرط دا دی چې کم از کم دوه انډیپینډنټ کلازز به پکې خامخا وي. د دوه نه سوا هم کیدای شي خو کم از کم دوه انډیپینډنټ کلازز به وي او ون آر مور ډیپینډنټ کلازز. او چې کوم ډیپینډنټ کلاز دی هغه یو هم کیدای شي او د یو نه سوا هم کیدای شي. نو داسې قسمه جملې ته بیا څه ویلی شي؟ داسې جمله چې هغې کې دوه یا د دوه نه سوا انډیپینډنټ کلازز وي او یو یا د یو نه سوا ډیپینډنټ کلازز وي. نو دغه قسمه جملې ته ویلی شي کمپاؤنډ کمپلیکس سنټینس. لکه ګوره د دې یو اگزامپل نه به درته وضاحت وشي. he went to college and I went to a market where I bought a book. دې کې درې کلازز راغلل، درې کلازز. he went to college دا یو انډیپینډنټ کلاز دی او I went to a market دا یو هم انډیپینډنټ کلاز دی او where I bought a book دا یو ډیپینډنټ کلاز دی. نو که ته ګورې په دې جمله کې دوه انډیپینډنټ کلازز شول او یو ډیپینډنټ کلاز شو. نو دا چې کوم دی په دې کمپاؤنډ کمپلیکس سنټینس د تعریف باندې فټ راځي. د دې مطلب دا دی چې دا یو کمپاؤنډ کمپلیکس سنټینس دی. د دې نه علاوه په دې جمله کې اینډ راغلی دی. اینډ نو مونږه انډیپینډنټ کلازز کې سوري په کمپاؤنډ سنټینس کې وي چې کله دوه انډیپینډنټ کلازز راشي نو هغه مونږه په څه باندې جاین کوو، کنیکټ کوو؟ کوارډینیټنګ کنجنکشن. نو دلته دا اینډ کوارډینیټنګ کنجنکشن دی. دا شان که ته ډیپینډنټ کلاس کې وګورې دا ویر چې کوم دی ویر دا سبارډینیټنګ کنجنکشن دی ځکه دا یو ډیپینډنټ کلاس دی ډیپینډنټ او ډیپینډنټ کلاس کې موږ سره څه راځي؟ سبارډینیټنګ کنجنکشن راځي. په خبره باندې پوهېږي. نو دې جملې ته کمپاؤنډ کمپلیکس سنټینس وایي. د انګلیش په کتابونو کې چې کوم ایم سی کیوز راغلي د سمپل کمپاؤنډ او د کمپلیکس سنټینسز په باره کې نو هغه ټولې دا دي. ویډیو پاس کوه او دروا او دا ایم سی کیوز حل کا چې په دې کې ووایه چې سمپل سنټینس کوم یو دی، کمپاؤنډ سنټینس کوم یو دی او کمپلیکس سنټینس کوم یو دی. د هغې هغه آیډنټیفیکیشن د هغې پہچان او پیژنګلو پکې وکړه.
نو د انګلیش د پریپریشن دا زمونږ 14م کلاس او په سنټنسز باندې دا زمونږ 2م کلاس امید لرم چې انشاءالله په دې ټاپک باندې به 100% پوه شوي کانسپټ به دې پې کلیر شوي او تا ته چې ما کوم کویسچنز یا MCQs درکړل هغه به دې هم ټیک کړي وي که ویډیو دې خوښه شوي لایک یې کا کمنټ پې وکړه او خپلو ملګرو سره یې خامخا شیر کا او که ته زموږ په دې چینل باندې نه وي او تر اوسه پورې تا دا چینل نه سبسکرایب کړی نو چینل سبسکرایب کا خوا کې د غنټې هغه نشان هم دباو کا ځکه چې کله هم نوې لیکچرز اپلوډ کیږي نو اول نوټیفیکیشن به تا ته راځي انشاءالله ډېر ژر به ملاقات کیږي په یو نوي لیکچر سره خوشحال او آباد اوسي د لوی الله په امان